عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم. بمسلم شریف روایت سیدنا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا حدیث نقل کړي کہ عمر علیہ الصلوۃ والسلام نا جبرائیل امین پښتنه کړي وی حدیث دا نو په یوه پښتنه شیوا پښتنه دا وا چې جبرائیل امین ورته دي چې فاخبرني عن الايمان یا رسول الله متا دی ایمان په باره کې خبر ورکړه چې ایمان څه ته وایي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی ایمان اجزا او دی ایمان بنیادین او تشریح چې ایمان بنیاد څه شی ده ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله چې دی ایمان وروړي په الله په ذات باندې چې الله تعالی وحده لا شریک ذات ده وملائکته او د الله تعالی په نورانی مخلوق په فرشته باندې وکتبه او د الله تعالی دی طرف نه سمره کتابین اسماني راغلي دي قران مجید د تورات د زبور د انجیل د سمره صحیفه دي په دې ټول باندې د ایمان چې د الله دی طرف نه دي ورسوله او چې سمره به کرام دي په دې ټول باندې د ایمان وي یعنی کچری یو سړی وي چې ټول انبیاء کرام باندې موسی علیه السلام نه مانو د مؤمن نشي کېدای ټول انبیاء کرام باندې ایمان وروړل دا لازمي دي او دا شرط دی ایمان دی پر او دغه رنګي وتؤمن بالقدر خيره وشره د اخرت پورې بندا ایمان و دې تقدیر په خیر او په شر باندې چاته خیر رسېږي شر رسېږي او چاته بد رسېږي دا وینو یې چې د موت د پلان کې شو رسول یا پلان کې بد رسول نه د الله دې طرف نه دي. الله تعالی کوي امين. الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.